بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید د الله نه چې خبر او جوړ به خوشاله وي. الله هم خوشاله ساته او الله پاک هم دا قسمه مصیبت ته په امان ساته. ملګرو نن ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو عمل خیمه کله چا نه خپل خاوند ناراضه شوی او یا تینا ښځه ناراضه وي د سړي نه، د دې عمل کولو سره به انشاءالله په دی کې مینه محبت پیدا شي او د دی هغه پریشانی به ختم شي، د دی هغه اختلافات به الله پاک ختم کړي، د دی هغه نفرتونه به الله پاک ختم کړي او د دی هغه بغض او حسد چې یو بل ته پیدا شوی دی هغه به ختم شي او انشاءالله تعالی بیا به هم د اول په شان چې څنګه مینه محبت وو هغه به قایم او دایم شي. یا داسې وي چې ښځه واده شوي او خاوند ولا هسې په مینه نه ورکوي او په زړه کې دې نفرت کوي، نو د دې دپاره هم دا وظیفه یا واده شوی وي او جینۍ نه خوشحاله هغه پریشانه وي هېڅ څه وجه نه وي خو خاوند سره یې هسې زړه نه لګي، نو د هغې دپاره هم دا وظیفه ده. مطلب دا چې د ښځې او د خاوند دا منځه څومره هم اختلافات دي که د اول نه یا اوس پیدا شوي وي یا د ډیر وخت نه روان وي، نو د هغې دپاره دا عمل کولو سره به انشاءالله الله پاک په دې کې مینه محبت پیدا کړي او کور به یې جوړ شي. ملګرو په غور سره یې واورئ، اسانه وظیفه ده او اسانه ده او د لږ ټیم ده او نور د پریشانه کېدو هم نه ده چې د زده کړه هم ګرانه ده، زده کړه هم اسانه ده. ملګرو وظیفه داسې ده چې اول به 3 پیرې درود شریف ووایئ. هر قسمه درود شریف چې تاسو وایئ تاسو ته کم اسان وي او که د مونځ درود شریف وایئ هم دا ټول چې کوم دی درود شریف په نبي علیه صلات وسلام باندې سلام ویل دي. 3 پیرې به اول درود شریف ووایئ او بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو دا 2 قسمه نومونه دي د الله تعالی چې کله تاسو دا ووایئ 100 پیرې د ورځې روزانه، نو د هغې نه بعد به 3 پیرې بیا درود شریف ووایئ او دعا به د الله پاک نه وکړئ چې یا الله پاکه زمونږ په منځ کې محبت پیدا کړي، زمونږ په منځ کې مینه پیدا کړي، یا الله پاکه د خاوند زمونږ نه رضا کړي، یا الله پاکه مونږ نیکمله کړي. ای العالمین د خپلې رضا د محبت په مونږ کې پیدا کړي او که چېرې سړی وي نو بیا به د خپلې ښځې دپاره دعا وکړي چې یا الله پاکه دا ښځه زما رضا کړي او د خپل محبت نه مونږ له محبت راکړي، زمونږ په منځ کې واچوي او زمونږ د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړي، زمونږ د دامن د نفرتونه ختم کړي او پریشانۍ ختمې کړي. کله چې تاسو دا عمل شروع کړئ نو انشاءالله ډېر په لږو ورځو کې به ستاسو هغه نفرتونه ختم شي. ستاسو در دامن ته چې کوم رشته داران غواړي دا چې دوی دواړه وار وختي په جګړه باندې او هغوی درته خوشحالېږي، نو الله به دا جګړې ختمې کړي، الله پاک به د هغوی هغه سازشونه ختم کړي، په خارو کې به یې میلاو کړي او انشاءالله ستا کور به جوړ شي. د بنده چې کله کور جوړ شي نو دا جنت دی او چې کله کور واني نو دا دوزخ دی، ځکه چې بنده ډېر ستړی شوي نو خپل کور ته لاړ شي، خپلو بچو خواته خپلې بیبي خواته لاړ شي چې لږ سکون محسوس کړي. نو چې کله کور کې هم دغسې حالات وي نو بهر خو حالات هر وخت سخت دي، ډېر اختلافات وي، ډېر کارونه وي، ستړی بنده کور ته لاړ شي، چای غواړي، ډوډۍ په ټایم باندې غواړي، نو چې کله کور ته لاړ شي او اختلافات یې په کور کې نو بیا بنده ډېر زیات پریشانه شي او د الله پاک نه ډېر سوالونه او دعاګانې کوي چې یا الله زما دا کور آباد کړي. نو دا یو لنډه شول نیولې وظیفه ده، سهار هم کولی شئ، ماښام هم کولی شئ، د ورځې هر ټایم یې کولی شئ. صرف او صرف اول 3 پیرې درود شریف، د هغې نه بعد یا ودودو یا لطیفو دا د الله پاک 2 نومونه دي، دا به ووایئ 100 پیرې او د هغې نه بعد به تاسو بیا 3 پیرې درود شریف ووایئ او د الله نه به دعا وغواړئ، الله پاک دې ستاسو کورونه آباد کړي. ملګرو زه په هره ویډیو کې دا خبره کوم چې دې سره شرط صرف دا دی چې ته به یقین ساتې او 15 واړه وخته به مونځ اودس کوې. کله چې ته 15 واړه وخته مونځ اودس شروع کړې نو ته د الله پاک په ذمهدارۍ کې راشي، چې کوم بنده د الله پاک په ذمهدارۍ کې راشي نو الله پاک د هغه ټولې پریشانۍ ختمې کړي، د هغه دعاګانې قبلوي او هغه ته لارې اسانه کوي.
او کله چې بنده 15 وخت مو او دسته کوي نو د الله تعالی د ذمہ دارۍ نه بری شي بیا الله جل شانه هغه دا که په خپل رحمت او په خپل محبت باندې دله سور کړل یې په خپل رحم او کرم وکړو نو هغه خوش قسمتي ده یعنې دی د الله پاک د ذموارۍ نه بهري او دته رنګ رنګ تکلیفات او رنګ رنګ پریشانۍ راځي او د هغې حل کولو دله چل نه ورکړي ملګرو د حل کولو د کارونو د حل کولو اول خبره دا ده چې تاسو به د الله رضا لټوئ د الله سره به تعلق ساتئ او الله به خوشحاله ساتئ نو انشاءالله الله پاک پس تاسو دا پریشانۍ ډېر زر تر زره ختمه ملګرو دا وظیفه وکړئ انشاءالله ما ته هم دعا وکړئ خپلو نور ملګرو ته پکې هم دعا کوئ چې د چا کورونه خراب وي د چا پریشانۍ کورنۍ او د خپل بخښنې او د آخرت د خوشحالۍ چې کوم دی نو هم سوال کوئ ملګرو نن نه تر دې پورې د نننۍ ویډیو زموږ تر دې پورې به انشاءالله په راروانه ویډیو کې به د یو راروان ټاپک سره ملاقات کوو د الله